زه په شب قدر کې وم او یو سړی و چې داغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو به ګرځېده. نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې. هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی، څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم. مال ډېره څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو. ما ته وایي چې زه سواد د کوهستانونو یم، غریبۍ در په در خاورې په سر کړی یم، لاره روانو ما یو اوښ لیونی شوی چې اوښ لیونی شوی نو هغه مالک یې هم تېنه منډې والې او خلق هم تې منډې والې. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوښ دا پیزوان چې دی دی پکې ځوړند دی نو دې اوښ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولې هغې کې پړی اچولی دي چې راوینېستم نو ویل د هغه اوښ چې ما ته وکتم نو اکر یې خراب نو ما هم تې منډه کړه. چې مې منډه کړه منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره و هغې کې یو سرنګ غوندې و په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا راپسې ده. کیناګر ډېرې خو د اوښ غوندې ظالمه کینه چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشته. اوښ ډېر سخت کینهناک شی چې زه ترې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو راپسې راتلی شو نه نو وی دا سرنګ خوله کې سملاستو او دا بوتاړې چې دی دا د دې سرنګ دې خولې ته کېښو چې راوځې به ګینې په کمه. څه ساعت چې تېر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لږ ساعت تېر شي نو سرڼا تیاره باندې داسې پوه شي چې لږ ساعت تېر شو نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی، یو لوی اژدها پرته ده او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پرته ده ثابته. او د هغې مار په سر باندې د دې نوک عمره یو لړم دی تک سپین. لړمانو کې ډېر اقسام دي، خدای دې امان راکړي. دې ځمکې لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي. نو وې ماړه کې خیال وکړو چې اوښ نه خو به بچ کېدې یا نه دې بلا نه به دې څوک بچ کړي. دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د دې اژدها په دې سر ګرځېده نو دې اژدها د هغه لړم د یارې رپ نه والو رپ یې نه والو بس غلې پرته وه په دې سر یې څه سر سر غوندې اواز د دې لړم زما غوږو ته به م راتلو او ډېر په قهر. لږ ساعت به چې تېر شه نو دا سر نه به کوشو او ور برغه او د دې مړي د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچون کېده. بیا برغه د دې په سر به ګرځېده، بیا به څه ساعت پشکوش شو، بیا به ورغه د دې د سر له بیا ټک ورکو د دې مړي د سر له نو بیا به داسې چنګ غوندې اواز پکې وشو. اډکې مې خیال وکړو چې لارې تباه شوې، خو دا سوچ راغی چې دا اژدها چې دا د دې لړم د یارې خوځي نه راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه. نو وې کېړی مې راوویسته او هغه لړم مې د دې اژدها د سر نه پې داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو، خو چا مې مړ کو نو زما کېړی ایره شوه. نو عرض مې دا و چې دا اژدها پوه شوه چې دې سړي خو ما سره ډېره لویه نیکي وکړه او د لویې بلا نه یې خلاصه کړه.
نو اجدها داسې وخوځېده. نو ما ته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته. وی چې وخوځېده نو داسې راتاو شو او روانه شو د دې سوري د خولې. چې د سوري خولې ته روانه شو نو دغه اونخه په دې بطار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت. ما دا اوخرا ګنجلکه شو داس او اجدها لاړه. ډېر سات تیر شو دا او خوځي نه مال چې جوړ مر شو. وې دا سرنګ نه چې زم راووتم نو دا اوخ پروت ته عمر دی. په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کشه په ما دې سم مرګ تیر. وې چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواته. چې نه نواته خو چې خپه مې تیر وسته بیا زما خپې نه غوښې دوړېدل شروع شو. وې هسپتال ته یوړم. ډاکټرانو ویلي چې هله زر ته بیخ کې دا خپه پرې کوي کې نه ټول بدن اوس څښا کېږي. نو دا خپه رانه بیخ کې پرې کړه ځکه زما دا خپه نشته. عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3-4 کاله مخکې ماته ویل. عرض مې داو چې دا قسم واقعات بارها لیدلی شي. بارها